آیاتون مبارک دادی چې هغه اجماعاً شو او د سورۃ مبارک چې موږ مخکې دې کې توقیفي دی او څوک اجتهاد دی نو دې اکثر وي دا ټول توقیفي دی توقیفي دی البته په دې سورۃ توبه کې سبح شته عثمان بن عفان نه یو صحابي د پوس په الله تعالی دا پتا څه شي دی چې سورۃ انفال لاندې او تاسو مخکې کړو او سورۃ توبه او درا او تاسو واستای کړه داو دا بسم الله ولي ذکر پرې ناس پیدا دا جواب پیغمبر خدا باندې په یو وخت کې به مختلف دي د قران نه مختلف دي او مختلف اوقات موږ دا ال تولی کوي دا هغه تولی کوي دا هغه ګوري کوي دا او په دې صورت کې وضاحت موږ د پیغمبر خدا طرز عمل نه معلومات کړو چې پیغمبر خدا د آیاتونو په لاره کې صورت کې ولګي د دې مضمون او دغه په مس کې اتفاق د چې اتفاق دی نو د دې وجه الف بدل طرف باندې موږ انفال تو کړو او توبه ته مزامي دي او باقي اجازه یو دې وایي کوم یو صورت نو څه شي لا ترشو دا وګورئ بقره وګړه آل عمران وګړه نساء وګړه مائده وګړه او رسل په راشه وایات اعراف وګړه انعام وګړه او انفال او توبه وګړه ایونس وګړه دا احتمال نشته دوی فاصله پرې هوتلا چې کې دې شي دوی فاصله زګ وایو چې کې دې شي دوی او بسم الله ذکر لیکو چې کې دې شي دې وجنا نو دې پکشي و د دې معلومي کیسه چې د اشتغال شي دې مسله باندې بحث په کې ترتیب شوی او ځان موږ ما کاږي وایي او روان دي والذي يسر الصبر ما له الذي الا براء الفاظ دا هیڅ بنقل نقل کوي دا ټول مبارک توقیف دی لیکن دې دې اشتغال وبهر تقدیر دا تمام اس کو بهقي في المدخل كان القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم تمام هو آيات ولا ترتيب إلا انفال وبراء لحل العثمان الصالح دا قد يدرس في تمام قد يمشي تمام كذا خبر من الأخرى كذا يعني البت قرآن ځای شوی دی او شیعاګانو کې اوس څوک نور پټ پټ شیعاګانو کې د عادت کې خپل مسلک نه ښکار هغه څه کوي تقیه کوي تقیه په دې کې یاري اسلام خپل نو دی وایي چې قرآن ځای شي کله وایي د اهل بیت څخه ټول کې خراب شي اته سدې خبر یو کله په دې ځای چې د خلافت په ځای باندې کار کړی شو او تاسو په دا غنه وایي موږ څه دی ویلي باندې په کې نو وایي چې په کې نه شي خدا زموږ ایمانیات کې داخل نه چې قرآن ټول محفوظ دی ان نحن نزل الذکر وانا له حافظون دی زیاده او کمه په نه منو او قرآن وینا دا او الله وعد کړی دی دې زیاده او کمه شي کېږي ودي الاسرار غلطنا او ودي اجماع دا هم په دې منځ کې یاد اوخه کتاب بیا شي دا یا شنو پستاونه نو دا یو مسله چې قرآن جمع اول د پیغمبر خدا په زمانه کې هر آیت په خپل صورت بیا ترتیب الصور دا د ابوبکر صدیق په زمانه بیا دا دغه چې کوم دې قرات او د لغت عربي او لغت قریشي باندې جمع کېدل دا د حضرت عثمان بن عفان په زمانه کې د حضرت پیغمبر خدا په زمانه کې هر آیت په خپل صورت کې ترتیب شو بیا ترتیب الصور وشو مضاف په بل شو بیا لغت قریشی شو دا خلق کوئی جامع دا قرآن سوک دے عثمان دے نا جامع اصل کی تو نسیوی دے ہوندی دا تصدیق دے بلکہ پیغمبر خدا دے تصدیق خطبانی کا نقل من خبرو کرے دا خبری بدی حال طرح جمع کنے شوی دا روم شوی دا دریم شوی دا یواز عثمان دے بلکہ پیغمبر خدا جامع دے بیا دا علماء کی طرف پیغمبر خدا تبا چې حدیث وای هر کال د جوړې په میاشت کې پیغمبر خدا تبا د حدیث راځو او قران به ورته وړاندې کاوه یو دار قران دا حافظان لګي یو استاد پر شاګرد نه چې قران اړه راړي نو پیغمبر خدا سره حضرت جبرئیل ته قران یو او په کوم کال چې وفات کېدو نو په دې ته څه دي راځي او
हदीस राजी पैगंबर खुदा से यरेगमा जमा द वफात खबर है कि हर काल वजूद तो मा तो कुरान ना देखो योजल बदी में अशकी ना तो मालूमी की तो वफात दा हम हदीस की शक्ति और बदी के जमा मकसद है कि पैगंबर खुदा था जो कुरान ना देखो या कुरान छोड़ देकर फाग आखिरी अर्ज़ से कमाला दा कुरान दा भी आखिरी अर्ज़ से बदी वजमा दा आईना की इला आखिरी अर्ज़ قال ابو بكر النباري اوزع القران ان الله فرق له بسم الله بسم الله الشيطان نزل امر الرسول ايه الورد المستقيم مستقبل امه المدين على امر ايه الرسول فاتصال الرسول ده فاقا كده بيرسل كلمات ترتيب السوري هكذا هو عند الله في المحفوظ على هذا الترتيب وقع عليه كان السلام يعني ولا جبريل كان كل سنه ما كان اسمه له من هو يرزق الاسلام بسنه كل يوم في مكان وكان بيات الولد وتقول يعني او بيرفع غلو جبريل الذهاب الى ايه الربا والتقييم يا كيمي دا جمع القرآن خبر فرو ما تاسو مکتوب د مدني خبره کړو او دا ولې کوم ناسخ منسوخ دي مخکې په علامات پر کړو د منافقان یا د شپکین او دوی او کا کسی د مشتو یا چې فرایض او واجبات پکې راځي نه کسی اکثر انو کو په نقل سره ترجمه سي مکی په مکه کې نازل یو ترجمه مدني په مدینه کې پدې کې واسطه شته نه مکه کې ده نه مدینه بل د مکه والا سره خبر نه لیکو فارغ خبر ده مدني مسلمان سره ودا دې مس بیا واسطه شته او مشهور ترجمه مکه ولڅ هجرت د قبل مکه د اتباع مدني پدې کې واسطه شته دا مشهور استلاله د هجرت د قبل مکه د اتباع دا هم یو څه خبره اوس د دین پس زنور خبره او شو نو دې کې تفسیر او تعویل باندې بحث کو او حاجت شته تفسیر او تعویل ته نشته بلی پدې کې ما د اتقان حوالی هم کړی دلته پکې د بحری مفید حوالی مشته دي قرطبی هم مشته دي روحانی مشته دي د اتقان نه حواله کومه يوصل في زفر तो पदी कि अव्वल सन्ना 100 النوع السابع والسبعون بما تفسيره وتأويله وإرشاده والحق تفسير المأخوذ لفصل طابق بعيد لفصل وتستوي بيان السوق إذا مطلوب السفر فصل سفر سفر كسر راشي أكلي عمل كلي سړی خلکو تخکارش خلکو تخکارش تقول أسفر السوق سبار وخامس إذا أزار السوق المأخوذ من التفسيرات تفسیره والا چې ډاکټر لګي د مریض حالات معلومي وړي ګورو کا باندې ساله کی ماری خبر دی امید راو باسي هغه اعلی کار کې راغی خبرې دا په تعویل د اول نه اول حضور نو یو آیت ته دا یو ترجمه ده ما قبل د آیت او ما بعد د آیت تبورا او د دې لفظ د درې ترجمه کې دې شي ته واړه وایي ما قبل ما واسطه تعویل اول نه اول رجوع کړي صرف آیتا الى ما تعتبرون معاك هغه ترجمه ته اول ما چې د دې آیاتو احتمال مختلف درو ذکر یوي دا چې کومه د ایاله حکومت کو سیاست کوي وردا تعیین ضرور کې د کلام سیاست کوي هر یو معنا مقصد دی یا وي تفصیل تعلق خلافات او وایي وي جماعت د ګور وته ما به معنا یو شی تفصیل پر نن سبا یو شی خانو حتى بعد ابن سعود فقال واذا شيء في زمانه المسيح تفوز له كأن تفوز من سبب ولا شيء لا خبر هذا لا شك راغب में तफसीर आम के और तावील खास अक्सर इस्तेमाल हो सकती है अल्फाज की तो ये लफ्ज तर्जमा सदा वायदा तफसीर तो जो लफ्ज तर्जमा के हम बना हैं
او ومعاني کی مستعمل ہے جملوں کے وای تعویل کری یعنی جملے تعویل دا دے چې عبرت کی مستعمل ہے وای تفسیر دا دے چې په جملے کی مستعمل ہے وای تفسیر دا دے تعویل دا کیا دا بیا واستوای څو کوئی نه تفسیر هغه ته وای چې لفظ یو ترجمه هغه ته تفسیر وای او چې ګڼ احتمالات لري او ته یوې ته اړه نه هغه ته سوې تعویل تفسیر بیان لفظي لا يحتمل واحدا تعويل توجيه لفظي متوجه الى معنى مختلف الى واحد منها بما الذي تعويل ستوي متوجه کول د لفظ یوې ترجمه ته نور ته اړه او تفسیر خو دې ته یو ترجمه ده ما دوی وی تفسیر چې یقیني هغه نه سوې تفسیر او چې احتمالي وي هغه ته سوې تعویل د دې لپاره دا ترجمه کې دي شي دام کې دي دا تعویل دي او چې د قاعده او بل فکر شي یقینا د قدم چاوي دواړه یو چاوي دا مو یو مسلې بس تفسیر د لپاره یو ترجمه دا هم د قاعده ترجمه دا بل شي او تعویل د لپاره غني ترجمه ته پیوړه د دلایل چاوي تفسیر چې مغرض راځي هغه تسوي تفسیر او چې جملو راځي هغه تسوي تعویل چې لفظ راځي هغه تسوي تفسیر چې معنا راځي هغه تسوي تعویل چاوي چې یقیني پکې راشي نو هغه تفسیر وایي احتمالي نه تعویل بیا رسول قال اصفهاني علم تفسیر په علماء کې کشف د معنی قرآن او بیان مراد عام چې په لفظ کې وي مشکل یا په معنا کې تعویل غینا اکثر جملو کې تفسیر مستعملی کی په غریب الفاظ کې ناشنا چاوي تعویل تعلق سے تفسیر تعلق سے روایت سره تعویل تعلق سے یہ کوه سره چاوي تفسیر او رضو تا تعبیرات تا او تعویل استنباطات یو قوم وای چې مبین په کتاب الله کې یا معین په سنت کې غیر تفسیر دغه معنی واضح شو اګه په دې نو په اجتهاد او ته پتاي او بغلوي تواشي شرط دے دا آیت یو معنا تاش دا ما قبل او دا ما بعد سره موافقت کوي او آیت د نو احتمالات لري ته د ما بعد ما قبل له اوسه کې دیوار دا اوس دوی تفسیر په اصطلاح کې علم د نزول د آیاتونو او د حالات د آیاتونو د قصو د آیاتونو اسباب نازل سوچات او بیا د هغه ترتیب دا مکی دی مدنی محکم دی متشابه دی ناسخ دی منسوخ دی خاص دی عام دی مختلف ترتیب اخر کې د ابو حیان خبره کوي ما د ابو حیان د بحث حواله اوسه دی الله سبحانه وتعالى تفسیر یو علم دی چې باقي بحث کوي شي د طریقې د تلفظ نه لفظ وسنګ وو دوه دې زیر دې پیخ دی داږي مدلول د هغه کیفیت تل د الفاظ قرآن او مدلولات د الفاظ او احکام افرادیه فاعل له مفعول له احکام ترکیبیه منصرف غیر منصرف فاعل مفعول وغيرها داري نور معناګان چې کارونه کوي حل کوي دا خو څنګه چې علم د جنس دی د باش کې کیفیت د خپل په قرآن علم قرات شو او د مدلولات د الفاظونه علم لغت شو او د احکام ردیو ترکیبونه علم صرف شو شرم ما علم مفعول له دا څه شی ماضی ته مضارع ده او د بیان او معنی چې استعمال دي په حال ترکیب کې حقیقت او مجاز ته موجوده دا ټول درکشي تفسیر علم دی په کتاب الله چې منزل په پیغمبر باندې او بیان د معانی او استخراج احکام او غیره دا درست داغین بیان احکام بهر تقریر غني ترجمه شي ریاض او مفرد سره تعلق ساتي تفسیر شو د جملې سره تعلق ساتي تعویل شو یا چې غن احتمالات لري نو تعویل شو یو احتمال لري تفسیر یا چې قطعي تفسیر شو او چې جزم پکې نه وي نه تعویل شو حاجت وجه وی حاجت څه تشتري چې معلومه ده چې الله مخاطب کړي خپل مخلوق په هغه ترجمه چې خلقي په کوي د دې وجه الله په فرمایي هر رسول په خپل جبل ته له قوم کتاب دغه په تفسیر ټول حق دي هغه څوک چې بني ادم کتاب دی فإنما وذره يفهم ذاتي چې په خپل کې خلق بوشي به د شرح نو حاجت سره ډول پیدا کی یو پدې کې د فضیلت ته مصنف شرح ځکه کو چې د مصنف هغه زیات معلومات چې په دې کتاب کې دي خلق ته ورشي چې د مصنف څومره معلومات او په دې له الفاظو کې دنه کړی ویم د مصنف نه دا سره چې کوم کتاب لیکلی دا غره بعضی سم مسائل پاتې شي په قیمت مسائل یا شرط او یا زکات نو دې راځي هغه حسب شوی او باسي دا مطلب دریم
लफ्ज़ घणे तर्जुमे दि या मजाज दि या हक़त दि दाने मुश्तरक दि तो घणो तर्जुमो दे कुरान नाज़िल शो तजुर्बा अरबी वाले ज़माने द पस अफसर वाला पा ज़माने की अरब ढेर पस और दी को हो ज़ाहिर द कुरान अब अहकाम दाखिल रे पोश और बारी की खबर है मालूम है पस द बहस को रसूल हदी वजना पैगंबर खुदा ने सुना खबर सहाबा किराम मुहताज लोगों को बखा मुहताज की जाएगी और उधर ही मिसाल में होती है सहाबा तो अरबी और इस्लाम मुहताज लेकिन उस फराजी में वो आया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म चाच ईमान और इखबल ईमान हल करे जुल्म समझ उलाइक लहुम अफदाली दफा जुल्म से वही गुनाह जुल्म से वही सहाबा किराम को ले या रसूलुल्लाह ay गुनाह लम यज़ुम शा जुल्म न करे जुल्म गुनाह तो वही जुल्म बहुत सुवाई को वो शे की मेरी मौजूदी शे बेज़े हो या बेज ज्यादा का या कम का या टेम बदल का ये तो चल दाला सुखी पति के इस्तेमाल और दाखला इस्तेमाल और दाखला इस्तेमाल दा हो बेजे मुकड़ी है वो शे की मौजूद मुकड़ी अय्युहा पैगंबर खुदा और तेरी जात मुराद जुल्म न हागदे जो लुकमान पर तवीरू या बनी अल्हम्दुलिल्लाह शिक बागी वही यदि अगस्त व आम पैगंबर खुदा तो दुआ तो आम जुल्म हर चीज पैगंबर खुदा मुराद खास पे जुल्म खाना जुल्म पर इस्तेमाल वयम जो बल मिसाल तहाती खद आयशी खबर कुरानी मजीद वाई यो शांति पैगंबर खुदा वाई मन नूक़िश बिल हिसाब हुस्निबा चा जरा की मुनाकशा पर हिसाब को जरूर फर मन दूसिबा हुस्न खता मन दूसिबा हुस्न हिसाब रोश का बस तबा आयशा या हफ्सा रखती या रसूलुल्लाह खुदा से हुए मन दूसिबा हुस्निबा कुरान भी गवाही पसो को युहासब हिसाब नहीं وينقلب الى اهله مسرورا حساب وسر آسان وش کور د خوشال ته لاړ انت حساب کې ليش آسان او ته چې حساب کې خبر خلاص هغه وی عائشې دا حساب نه دا عرض دی عرض وړاندې کول یو دا ترجمه دا کار دی ولې کړه دی دا دی ولې کړه دی ولې ما لما فعلت هذا نو دا دې خبره او یو دا دی کړه دا دی کړه دا دی کړه دا دی کړه ته ان دې راځي چې یو سړی الله غواړي بخي غلطی وکړه مخامخ یعنی ځان لیکي دی ګټي دا دې کړي او دغه په دې راځي خو تباش ما په خپل خبره الله ورته خبر شه ما په دې کې پر ساتلې اوس دې بخم په بعض روایت کې دا نه کې دا بدای دې نه کې کوم دې په دې کې دی یا الله زما خو دې باز کارونه کړو چې ما ته دلته نه کوي نه غټ ګناونه ته خو په ټول نه کوي جوړل را دا په دې کې نه کیږي نو څه خو دې ګناونه ما کوي چې ما خو دلته نه کوي دا څه وته نو ولې دې کړی څه نه وایي کړی دا اوس عائشه بن یو مثال دوس بل عدي بن حاتم د خیر امیر خیر قریش کوي تر هغه وخت پورې چې سپین مدي او تور مدي سپین مدي او تور مدي خدای ته وایي نه چې کوم مدي اختیار نو ته بلګې ته نمازي کې هغه مبالغ باندې او سر دی نو یو چې او ټول خوراک نه براشته پیغمبر خدا ته وړاندې شو هغه ورته انك فاكل عليك مستحو دي غد سرت دي شپور الله سرت لاندې کوي باندې پور دې لکه بیا په انت موسى محسوبه او بیا انت دې بحث کوي والشيخ هذا بلا خبر كثير في الصديقه شدا من الفجر وخرج ورا من الفجر شنو ان الصحابه الكرام په دې خپل حقوق کې ورکړل سور مزه سپین مزه او تو من الفجر بیا د مزینه مراد څه شو دغه سپین مزه سبا شو د تور مزه نشو البته معنا حقیقت شو تور مزه شو دا یو بل حدیث دا دی چې د علی دا واقع نه شو
او عجیب ورته مسلم مسلمان دی غالبا چې اتم دې کنه مسلمان قالته اعتراض کوه یو خیری مخالف یو سړی په یو کار مخاطب کا د یو سړي یو خبرې مطالبه وکړه وای دا کار کوا او دا حق ورته مکو دا کېږي شو الله موږ او تاسو ورته مکلف کړو او موږ فرق نشو ویلای چې ټول باندې استوي شپه ټول اصلي باندې استوي په من الفجر په مينو سپین باندې ټول باندې سره خبانو خلق په ترجمه نه پوهیدو خلق مکلف درس یو جوابدار چې په وخت کې د روزي نه کړل په دې باندې بیا قرار دی روزي میاشتې نه په روزه خو څه کنه نه په روزي ته خو دې کنه اصل جوابدار چې دا تشبيه د شپې او د ورځې د سپین او توربي سره دا واضح ده موږ چې سوال درس دوی دا کې خار خالص په دوه ضرور کو نه ده دې قامه تفسیر او تشریح به حاجت نو ها بعد كل ذهن خلق وی چې اغي او په عام خلق ذکر الفجر نازل ان غیرو جو برجوا وحاجت الفجر قلم بیا ول نازل شو ما بعد كل ذهن په کوم مشتري او بل د بعض خلقو اصطلاحات دادي سپین مزه ورځ ته وایي تور مزه شپې ته وایي او د بعض خلکو اصطلاحات دا نه دي بلکې هغه مزه مزه ته وایي په حقیقت یې مقبولې نو دا من الفجر دې پر نازل شو خبره پوه شوې چې کوم خلک کول ذهن داغي لپاره یا د خلکو اصطلاح ده بیا اعتراض وکړه دا خو اوس من الفجر راغلی بیا پکې عادي شي څنګه وایي چې ما مو دې خاطر دا څه کړه کدا وی قمقل دا هوش وی او چې بیا دومره نو بیا قرآن جو وضاحت نه اصل کې علما لیکل کوي په دې وخت کې دا د خلکو اصطلاح ده دا هغه خلکو اصطلاح داوا چې سپین مده او تور مده سبا او من پکې وضاحت دې بیان او د محمود د فصل په بین تعلیمیا چې معلوم کې سپین مده د تور مدینه د وجه د سبانا سباوخي جو رڼا راشي د رڼا د وجه نه مطلب یې سپین مده من د محمود فصل تعلیم باندې نو څه کده پکې نه استوا دا ځان له بحثو تاسو متفقون شوئ اوس وایم چې هر کله صحابه کرام د پیغمبر خدا په زمانه کې موجود دي او عربیدان دي او هغه د کوي ما او تاسو دې شو وایي اوس هغه خبره چې موږ تفسیر ته محتاج کوم دا ځکه عرب محتاج دي له موږ محتاج په کومه سره د محتوی او نن دي وایي تعویل د اصول دا حروف دي الفاظ دي او دي ترکیب دي معرب پیجنی مبنی پیجنی فاعل مفعول پیجنی او د لغت په ترجمه بیا خو محتاج دی کنه مې دغه سره السلام علیکم احادیث الواقف ته فاصل الواقف ته داغه نه فصل عربي دې دا مې ویلو د سیمه نو ویل چې مطلقاً احادیث الواقف ته قران وی قران تفسیر کو قران ټول مواقف دي احادیث الواقف ته داغه نه فصل عربي مواقف ته هغه حدیث دې سمې نه ویلي چې مطلقاً البته بیا وتا څه کړل چې دا موږ وتا په دې کې یو خلکو نقل کوي یو ولا ترجمه دې آیت ترجمه راشو داشوا او کدا موږ ګورو یو دارا چې د بل نه زکا بیا وایي موږ په سیده تکو نو یو فرضان خپل ځان قرآن متوجه شو او بیا تفاسیر ترجمه کوي چې نه کو تفاسیر ترجمه کوي مستریو مداري قرآن کې دام یو بل شرف دای حاجت ما وی خلق چې متن وکړي راغین بیا شرح حاجت ولی یا خدای وجنه چې مصنف ډېر لوی عالم لوی فاضل ګور دومره مزامین په دې مختصر تفسیر دې کافي ټول مسلې وایي یا څه شروط وی څه تتمات او څه قیود وی هغه د پادشي او یا په کداوی چې الفاظ کې معنا د حقیقتا مجازا تشبیه وي دا وجنا حل یو دویم شرط قرآن فرمایي چې حکمت او انتشار او حکمت الله عز وجل حکمت چاته وایي حکمت چاته وایي حکمت څه حکمت سره خطر شي خلک شي نو د حکمت من یشاء څه حکم شي
حکمت د قرآن په جبه کې څه ویل شي دلته یو آیا د ابن کثیر سره وایي اخرج ابن حاتم وابن طريق ابن ابي طلحه عن ابن عباس المعرفه بالقران ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وامثاله حکمت دانای کلم ترجمه کول کې کله حکمت من السنه او اصل کی دا ترجمه فقاهت في الدين جراش سبي ناسخ بيجنم منسوخ بيجنم مخفي بيجنم بيجنم متشابه بيجنم حلال وحرام بيجنم امثال بيجنم بل رواية في ابن عباس او تفسيره يعني فانه قد قرأه البر والفارق جواز حكمت القرآن نه نفس رسل خود نه کار او بدام زور دور دي خدا مهارت دغه ته ویلې شي چې قرآن دغه دردانه قرأت القرآن في حکمت دي بیا اوس پر کوي مجاهد او مدالیا مثل نقصان او وهاي الناس وما ياخذ حاجه الله انسان په اند فکر پاره په دې څو کوي کی شعار بیا پر جمع کوي عامل مولا چې قرآن ظلم په کتاب الله کې ترشمه هر اعتراض مو په دې شمه کنه خپش دغه چې الله په دې کوي عالمان نه پوښ چې عالم نه مګر ک عالم نو پوښي نو خپکه او بیا روان دي ابو عبید بن حسن قال من الله الا هو يحب الله قرآن پر ولګره په پسته دې أن تعلم فيما أنزلت وما أنزلت الله چې قرآن دې پر لګره او چې خلق دې ذکرې فدي خوشاله کیږي او زما څه مطلب دې خلافا لبياننا وابتلاعنا هغه قرآن دې پر لګره شي فدي يحب أن تعلم فيما أنزلت وما أنزلت ويشوف خبرك فدي خدای خوشالي خطر پر وي خطر هغه بادشاہ او خطر پس کړه څو معلوم نه راځي څه دې پس کې دا ترجمه ده نه په دې کې نه خوشاله کیږي چې قرآن دا غره تیار خبر ده بیا وايي ابو ذر نبی په قرآن په طریقه خیر ابن عباس قرآن لولي او تفسیر النور دي قال اعرابي بهذه هي حال يهود الشعر شعر حذف اشعار لولي او په مطلب نه بیا څه ټپي وته یادي مطلب څه بل رواية أبو محمد أعرف القرآن والفلس القرآن إعراب عربية إظهار قرآن إعرابه كي يجد بي ألفاظ ترجمين معلوم كي صوتيته إعراب وإصدار سير معلوم كي إذا أصدار سير معلوم ترجمه وشكا ضربا زيدون عمرا عملوا يجد زيدون كي زيد ضرب زيد وعمرو ضرب زيد عمرو ضرب زيد عمر وين فايز مش خبر ولا کوئی دا اعراب سره ترجمه معلوم او غرائب معلوموي د دې لپاره ناشنا ټکی څه دي غرائب ناشنا دا څه بل روایت پیش کړي د عبد الله بن عمر رضی الله عنه کما ته معلومه سفر مسلویخ شپه او دا یو آیت ترجمه را ته معلوم شي اعرف آیت مثال الله فعل شعبي عمر قال عمر تم القرآن والولي او اعراب كان له عند الله اجر شيء من الثواب تشريع معنى آيات البيان والتفسير ذكر ذات إعراب وحكم النحو اصطلاح حديث ذا الترجمة ولا يا وي متفق علماء تفسير فلسفة او غد علوم 13 رجل قرآن يا علم عقائد او دارنگی دا علم فقه او غد فقه اصبحاني وي دا سي وعام خبر خصنعت او عدت من صنعت في انسان كان اصلي الانسان تفار قرآن دغه چې یو صنعت چې عزت منکی یا په دی وجه چې موضوع یې عزت لکه زرګری پر اسپسر چمیاري ته عزت من د چمیاري تعلق سرمن سره دی او د زرګری تعلق سرو سره کوم یو موضوع یې یا غایه او غرض لکه د طب صنعت عزت من د چانا د کناست د زمکه د جارو کول یو خضر 70 سو انسان د مرض یا حاجت په خلق وته محتاج کی طب ته زیات محتاج نه کله چې راځو شي طبيب ته محتاج شي او طب ته زیات محتاج دی چې په هر مساله کې سره ودی څنګه ودی وای ما یې او چې وی چې سبا وای چې ودی سبا وای په کومه ډول په سمونه خبرې ته مخکې کې خبرې ته مشاکې څنګه دا سره راپورته کې بیا برابر شي چې هر وخت
لطيفة تیار شو نو ٹھیک ہے لگے بات ظاہر سے ہوئے نہیں جماع پر زمانے ظاہر سے جماع ولا في خبر في البيت الصور صحيحة لذلك الكتب فتخبرنا وين فتخبرنا شفاقيشي مختصين بشي شفاقيشي خطيب بشي شفاقيشي وأنت بدك عندك جوانز أو دي بشي داخل في هذا شو أغلى زمان وما أجمل منه في مكان فقد قصر فيه مجمع ومقصر في مكان فقد قصر فيه مجمع كما خبرك يوزك مجمل لا بذلك مفصل لا يوزك لا ندى بذلك يوزك وقد ألف الجوزي كتابا فيما أولي فليكوش في دا زاد المسير برمان يو تفسير دي سلو دي لما تشتين مقابل النش ناغفة كده قرآن تفسير كده في موضع وفسر في موضع أنا بليغ مسألة الكتاب أشرت إلى أبسط منه أو فريق ابن كثير إلى خبرين منها فإن عياء ذلك تلو من السنة حديث نبي الكريم هذا شاهد القرآن موضع واي الشافعي رحمه الله كل ما حكم بالصدق ومن الفهم سورة بيسريج بين سورة ده القرآن نزل واي الله إن أنزلنا الكتاب بالحق لكم الناس ما عرف الله دعايات ولا في آيات مفرد مصدر ألا إن القرآن ومثلهما فإن يمكن رسول رجع إلى أقوال الصحابة ذكر شيخ القرآن قوي قرائن حالات دي وفهمتان دي علم سعيد عمل سعيد جاب الإمام أبو طالب التبري في أوائل تفسيري قول بعضها وتفسير كي شرط غير هذا لا غدي عقيدة كم تفسير وتفسير مطالعة کے عقيدة أو ده الدين سرا ده الدين طريقو سر الخطئي والدين باندې دا اعتماد نو ده الدنيا فسر کی پر اعتماد وإن كان مكان موجود هذا الدين لا يكون ولا الدنيا فكيف الدين چې په دنیا اعتماد نشي کېدای نه پدې کې بس یو سره بي دي نه فهم د دنیا څخه اعتماد کوي دې موږ نه کوي روزه نشي په دمه ارمان کو تکیدا او پیسې او تکیدا امانت څه ته دي چې هر کله دا خدای احکام پورا کوي زماده بس بیا د دین اعتماد بیا لا يتور في الدين الاخبار على عالم وعالم حول كيف فكيف بالاخبار الاسرار الله القرآن ده خبرو رازونه پېشکی هغه څه دې پاکي کېږي چې الحاد سفیتنا خلق بدو کېږي داغه په درمان دي په پښتو خو په لایي او خداعي تکباتنیان او اولاد او روافض یا قدریان سلامات او دارنګي اعتماد دي په نقل وی د پیغمبر خدا او صحابه مناصرهم او ځان مسائل محدثاتونه د اقوال متعارف شو امکان د جمع او فعاله لکه یو سره خبره کې صراط مستقیم څه ته ویل شي څوک قرآن کوي څوک طریقه د انبیاء او څوک سنت او څوک طریقه نبی او څوک طریقه ابو بکر عمر دا ټول ترجمه یو کا اقوال کې تعارض راغی ضرورت الامر لما سمع چې کوم خبر په سمع ثابت هوا د پیغمبر کا سمع کې نو مثال وي په طریقه لا تطبيق احتمال جامع كويس کوم دلایل مضبوط اقوى کا تعارض راغی د الله په مراد کې معلوم دي په اشتباه امر دی نو د خدای په مراد باندې ایمان راوړي او دې بزان نور دن نه کوي چې پلان کوي چې مراد د پلان کوي نه او دا ول شکم دی چې د مفسر په اړه مقصد دا غوړي خپل وینا ولې دې لپاره چې دې مقصد دا اراده خوي کنه دنیا مقصد دی نو صحیح نه د خدای پاک او توفیق ورکړي الله فرمایي ولې دې هغه کې نه دی او قصب الہ کی دنیا کے بے رغبت نہیں لانه اذا رغبتها لم يكن کہ دنیا کے راغب بھی دے خپل دین باندې غلط مطلب ترسي خاکار کی بدینداری او مطلب پہ ګوره دینداری نہیں بلکہ دنیا داری کیسه تو بتو تو ہمارے بلادی تمہارا خبر ابن کثیر جو تاریخ دے گئے تو البدایہ والنهايه فالس کتاب فالس بدی کتاب کیا تو خبر بھی ہوئی تو کیا ہو سکتا وائی عبد الملک سلو زامن کی بادشاہ عبد الملک مروان سلو زامن بادشاہ عبد الملک بادشاہ نے لال مروان تھے
مروانم بادشاہی کړی د سمانا لاوت د عثمان بن عفان سره و د سکیورټي په حساب ته وایي د دې څه څه بیا اوس خپل بادشاہ شو دلته حضرت الله بن زبیر شو نو کار عبد الله بن زبیر په دې حالت کې شان ته راځو بیا د عبد الملک وایي او د عبد الملک سره حجاج بن یوسف د گورنر په حیثیت د وزارت په بیا دا نه پسو د عبد الملک وایي چې راځي او پاش په دې زمانه کې ډېر ويخسر عالم قالوا بعض غلط او تجسس ولا فرمني او اكبر وي او اظلم اظلم الناس واكثر الناس يقول الجساس او دو خلقي يا عالم وتميدان ومدارك في حكومت وميلاو شو القران مت هذا خلاف الدين وكان خلاف ساجد كل خبرنا هذا خلاف تو کوئی عبد الملک مروان تو عالم و امام مالک خیر سیوج ودا قدر زمان بادشاہ یزید ولید یزید سلیمان دا فرق ودا یو تعلق د دې سره چې خشته آبادی خیر بندي خیر مناري خشوع په دغه زمانه کې زم باندې جوړ تا هم دا کار کوشش خشته آبادی تابعی د بل روان راغی نه غوي چې خدای وي خدای راغانې وي خصل یزید وایي زمانه په کومه د حالونه خبرو چې زمانه دې په د بل روان راغی چې خچرګان وي رفیق وخی بخیر سليمان کې راغی پدې من کې سليمان چې وفات شو دا غوښنه وکړه باغ کې رجاء ابن حيوان مشوره وکړه او خیر عمر بن عبد العزيز عبد الملك عارم دي عبد العزيز عبد الملك راسه عبد الملك عارم او د مروان راسه او عبد العزيز وي دا هغه وی دی او د رسول الله فاطمه خاو په دې وخت کې قرآن علي دې کا تاسو راکړه دا څه ټول قرآن نشته دی باندې یو خبره کړه دا یابو د عراق نو سره له شام لا السلام علیکم مبارک شه یا لاشو شمال الدوره الوجي او د شپې دوره باندې کلی کې د دوه چې پلان کې څه پلان او داس باندې ذات او داس کتاب دی او داس قرآن دی او داس یو سړی پس یا موږ د پټ پوری نه څنګه زما د قاضي اجراغ دي خلق واوري دا کړه خلک په خبرو کوي په موږ دوکه نشو دوکه پیدا شي ها د خپل وطن تزال تا هو دوکه کېږي ته مو په نوې اعتماد ونه خلک بیا دا کوي په دې کې بیا ابن کثیر وایي الناس على دين خلق وایي الناس على دين ملوك خلق د بادشاہ په دین دا خلک ټول خائنان نواز شریف خائن کړي دې خائن وایي زه په دا ورته مده سوال یو زمانه واړو چې واړو والی سي د سواتو نه وهل یو زمانه راغله خرابول کړو یو زمانه راغله چې هغه څنګه دې یې راوړل وکړل نو خلک خلک په چې په سي هر څه کې هغه هر څه کې فرق څنګه کړی والی سي په چې دې راځي اکرا ګول نو کړو الناس على خلق خبر بحديث ذلك ولهذا يقول الناس على دين ملوكهم لا عمر بن عبد العزيز خبر الله عمر واي بادشاہ مثال بازار کوم شي خرڅي خلک راځي نو شي خرڅي سره بازار ته سره د بادشاہ کوم شي خوشاله دي دا یو بل مثال دی د بادشاہ مثال د ډنډ او د حاکمان مثال د پیغام نو چې څخه ډنډ نو څخه وځي کې ګوري نو چې ډنډ پاک وي نو پاک وو بس
هغه زمانه کې ټول حاکمان پکې شي دوه کاله سره پاسې حکومت کړي او ډېر خلک دا ټول خبره ده تاسو وايي بادشاہ باندې نشي د حاجت شته کنه چې قاعده کتابو دی ویل البته المسلمون لابد له امام ونسب الامام واجبون دا چې موږ وایو کنه د دې وجه دا مثلا بیا کو خدا په یاد وا چې دا ټکی راځي بیا په پوانوي بیا په امام بخاری رحمه الله خپل کتاب په اخر کې په اول جلد په اخر کې لیکي یو قدر وجین دی دا خدای مزیرا دا خبره ولې کې السلام علیکم ټول خبره یا خبره دې خروج نه کوي چې وجین دی او ته روزه اخرى خبره کوا روزه پر روزه کې استدلال جاهل خبره پیدا چې روزه به کوم دی نسم خبره کوا روزه ولا څه خبره اوكي ويزور عربي كم عربي قريشي كم قريشي وزيد تقول انت مسلم ان في مسلم تقول انت مسلم اوس دا ډول خبرې دي دا دین چې راغله دی موږ روان دا خبره وایي دا به کوم وخت پورې ټینګي یا برابر وي دا کوم وخت او د دې خو ته چې د صبر امامان خلک د صبر امامان هغه امامان څه ته وایي دوی په دې کې لسته په کلی کې بشرانی کوي د کلی بشران چلي کنه داغي په خبره خلک اعتماد کوي او داغي خبره باندې کوي او چې دقه امامان وایي چې صبر امامان تکوي د دین وایي تاسو په جمعه کې مو ولې په مستقامت لكم ائمتكم چې دا مشران خوي خلق ورخوي وایي کنه اوس هم کوي حکومت ساجد دی حکومت ساجد دی حکومت ساجد دی حکومت ساجد دی ولې پیغمبر خدا حقيقي او مخکې ابو بکر صدیق مشرکي داو د کوري ولذا قدموه على دفن صاحب المعجزات لا خبرك اسرار بلتا ما كده عمل كده خبرك اولي الناس ولا هم ویلې بدی وجبان دي اوس کې صدق کړه اسلامي حکومت راغی او هر څه برابر تاسو ګورئ چې هر څه وکړي نور خبره پس راځي وايي ابن تیمیه په کتاب کې الله کو پیاده دی مقدمه د ابن تیمیه را باندې خبرې کوم صفحه واجب ده چې معلوم پیغمبر خدا او صحابه لپاره ترجمه قرآن څنګه چې الله وایي دوی الناس ورته وايي ابو عبد الرحمن السلمي منتهى خلق سبق وين چې قرآن بن طويل عثمان عبد الله مسعود او كانوا يتعلمون الصحابه لا سيدون هذا تجاوز بينك حتى عملوا في علم وعمل دولا من قرآن ذكر وعلم وعمل طول هذه وجنا فاتح كده په مودا کې په یو مودا کې په دې صورت باندې بس وايي هذا څه دې کې په قرآن ذکر کنه بقره بي العمران مجدد بي ان مسړې بدلو او رواه احمد بن وقاب الجمهور البقره ابن عمر د بقره په حفظ ذکر اغلب الموضوع ذکر چې الله کتاب مدنه لیکن برکت دې تطبیق وکړي خبره سوایا دا پکې ما تاسو ته دې لپاره ویلي چې 73 صفحه کې ملي او طریقه تفصیلی ذکر قرآن بالقرآن قرآن بالحديث او بیا قصدا راځه او حدیث د رسول صحابه راځه دا حاجت کې ذکر دا یو څو خبرې داشتي اوس کوم علوم شاګرد ته محتاجین تاسو ما ویلو اوس بیا هم ما دلته ما ویل کوم صرف او نحو عن بیان الجواب هغه علوم شاګرد مفسر او محتاج یو څه اړتیا دې یو څه اتیا باندې نقل کړی کوم علوم متحرک کې نو دا لأن بها يوجد مجرد الفاس من وجود هذا الحسابين وهي مجرد حلال يوم الله فارش ما رب الله والخص يتكلم بكتاب الله شعال بلغة العرب او امام مالك بدي خبرك او كافي دي بحث کی معرفت يسيد بل ذکر مخکې یو ځل مالک سره په حج ته ورشي دا بل کتابو چې حج په نشي معنی بیا پکې نحو ځکه چې معنا تغیر اختلاف اعراب سر پکې پکار دي ځکه چې بنا او صيغه معلومي
بیا دا غي نرستو وای دروشتري د تفاصیل امام ولې شي پېښوا او د اوسوي یو ملګرو کله ورس د امام قیامت کې بحث وکړه د خپل مور په نوماز کې د تنګي خزیه یو ملګرو کله ورس د امام دا جمع د اوم خلک په قیامت کې په امهات باندې نه په اباو دا غلط ده ځکه چې اوم نه جمع کېږي په امام او امهات یو ملګرو کله ورس د امام هر څه د بواز کې د تنګي خزیه دا غلط ده د امام په شوایب د تنګي سړي دلې دسه به وایي دسه نه چې د تنګي خزیه د یورپ خبردار ده د امامونو ورته امهاتهم دا څه په پلان نه ده دا رسوم دي مو رسوم د پلان کې هل ته پلان کې الګ د پلان کې خلک پلان کې خبر پلان کې هل ته بدال دی او دوی نه مور وایي لار باندې دي هغه اسلام دی وایي لار باندې قرآن کې راځي اوسو وعلى رزقهن ورزقهن فلا وقت بعد الاعتراض كريستي وعلى الوالدين وعلى الاب رزقهن ورزقهن ولا وعلى المولود ذا دون عبارة دي ويديك وجه اشاره اذا ولادت ذا فارش وعلى الذي وعلى المولود له وعلى الذي ولد له فهغه چاچ دا پیدائش هغه فارش دی رزقهن قرآن تعالی کړی دا لړ لپاره ولې دا چې نسب په خلاف په روان دي نو په روان نه درنیږي په مور نه په پلار باندې درنیږي ډېر صحابه کرام او تابعین چې د وینځو بچي هغه به سیدان وای امام زین العابدین د دې مسؤل لیکن هغه ته سید کله مور بس سید نشه د پلار چې ډېر خلک یې رشي د وینځو بچي خو هغه ته بیا سوال دا سیدان د قریشان نه بلې کوشي مامون د قریشي خزوی ده دی امین جو د قریشي خزوی لیکن دا ده مامون شي دی قریشي دا دې خبر دی دا ولا دا اصلي دې کې بل دلاره مکنه امها اذا فقد بدا سكن خو زکو اشتقاق الزکوا د دوه لفظونو ملکي د لغت ترجمه د یوې معنی دار په دانو مستقل د غیر مستقل لکه مصل د مستحق نه کده مصل پینځم شپږم وم معنی بیان بدی پکار او څه څه بیا بحث کوي نو تاسو اتم د فکرت پکار لري چې یو ته نو په څه ډول نه هم په اصول الدين عقاید پکار دي چې خبر الله مبارک لا سم په اصول به کوي علم اصول دې طریقې استدلال دا مستقله دي ظاهر دي نسخ مصطفی کم جو وغیرہ یو څه مسقط نزول دو څه په ناسب منسوب جالسم په فقہ او په فقہ حدیث کې څه ضرورت په څه په احادیث او وضاحت کې د مجمل الفهم نو څه په علم دی هغه په علم دی چې الله ورکی انسان ته چې انسان په خپل علم عمل دا علوم او تحاسيب بیا د خپل باندې قران تفسیر کولای شي موږ د خپل نه کوو د بل څه او پرون ماوی او ما کلام الصوفیه دې بیا ما کلام الصوفیه بعض کسان د روح المانی او د سفیان خبره کې ما دې کړم او دې په کې هم باز کوي بیا رد کوي ها وہی کلام ده هغه سے اعتبار ورکو اما کلام الصوفیه في القران فليس بتفسير قال صلاه الفتاوى وجدت الإمام الواحد المفسر وقال صلى المسلمين على حديث الإسلام ويستمر لا نصيب فقد كفاه أو زمان يسرع زمان الأخير إذا بي بعد زمان يدسدون في اعتماد لا خبره تفسير ولا بل بلا شك بكلمين ذا بطريقة إشارية وترديد دا پکې هم یادوا چې دې کې حاجت شي دا د شو کنه یو څو خبرې دا شو تاسو مخکې اوس د دینه پس ز تفصیل بالرای هم کړي په موږ خبره کړو اسماء القرآن د فهمه قرآن اتقان کې او روح المانی نو اتقان کې 106 او دغه نه 50 او 51 50 او 51 اول اتقان وای جاهز الله نام درکه خپل کتاب ته کتاب
دا یو نوم دی مخالف دی د هغې چې عربو خپل کتابونه خپلو مجمل او تفصیل ټول ته څه وایي قرآن لکه عربو به څه وایي دیوان بعد به څه وایي قصیده قرآن کې څه وایي سورت دا سورت بعضي آیت لکه بیت آخر ته فاصله لکه قافیه بخانه د عربو دا دیوان دی دا قصیده ده دا بیت دی او دا قافیه ده اوس وایي قرآن دی بیا قصیده ده بیا آیت دی بیا فاصله وایي ابو المعالي عزيزي ابن عبد الملك المعروف بالشيدلة بزم يعني عزيزي فكده ابو برهان في علم الله نطق قرآن في 55 اسما بنزا قندوسنا كتاب دي مبين دي كتابا ومبينا ظنوش والكتاب المبين وقرآنا وكريما إنه لقرآن كريم نمونا خطبة قسمي كان دوية دريق منگا شنوه دريق اسمه نمونا دا نم دي محض اسم محض دي او دا اسم کونیه ده او دا اسم لقب ده د خو د بدل حساتانو لقب شي د پلان کې پلان او د پلان کې زوی دا وانه شي کونیه شي د پلان کې زوی د پلان کې پلان د پلان کې مور د څه په سوای او دای نوم ده دای بیا په دې کې اسماء علم اسمي صفات دا علم د قران په نوم شو او علامین الى صفتی دی کریمن عزت قرآن کریم انه القرآن کریم کلام ورتهم ولی حتی يسمع کلام الله نور ورتهم وی وانزلنا الیک نور مبینا ودن ورتهم وی رحمت خدا و رحمت المؤمنین قرآن تو نزل قرآن على عبده ایده پارک سره قرآن ولی کنه آیاتو پس راړی او سورتونو پس راړی دام خویل شي نزل قرآن على عبده او شفاء ورتهم الشفاء ونزل من القرآن ما هو شفاء شفاء نقول خان شفاء ويجي يو فشفاء وشفاء کی دو فرق ہے فشفاء کی بالقصر دے فشفاء کی بالمد التقصر دے شفاء شفاء دے شفاء او دلتا شفاء يو بالمد او بالقصر او بل التا بفتح الشين وبكسر الشين شفاء بفتح الشين دے او دلتا شفاء بكسر الشين دوار دو فرق دے یو شفاء دے او دلتا شفاء دے او بل کسر او فرق دے شفاء جوڑی دو توئی شفاء غاد وکنتم على شفاء حفرة من النار انقلب تاسو دا کندی دور بغاڑ ولاڑ وئی ما دی خلاصین شفاء ندے بلکہ شفاء او بدی پختو کی یا اردو کے دیر الفاظ دی غلط مستعملی او ټول غلط وئی خبر دا شکل خبره کوي دا پلان کې سړی ټول عبارت نقل کړو من او عن سره نقل کړو من او عن سره د من او د عن خبره په دې من او عن نوې من عن نه ښه من عن دا په دې من افهام تفهیم افهام او افهام په دې افهام د مؤثر په دې مؤثر کلام دې مؤثر نه مؤثر دې په بل کې اثر کوي مثبت ثابت کړی شي مثبت خبره کوي ولې په دې مثبت په دې کنه مثبت ویل شي مثبت څه مفهوم څه راغلی کړي چې په ګډه الفاظ یو په کې دا یا دا شفاء یو دغه په بدل د طالبان دی دور جهل له بغان کې جهل ابو جهل وای د پیغمبر خدا بیبي دا یو څه دا غینوم دې خدیجه اصل کې خدیجه دې خدیجه رافع بن خدیجه چې بخار راوړې او دویمه صفحه راوړې او دویمه صفحه کې بیا اسماء اللغات یا دوی اسماء عالم په دې کې خدیجه خدیجه نه کومه خدیجه ده کنه دا څه پکې نه ته وی دا پکې او کله د قران بل نو موعظه ده قد جاءكم موعظه وشفاء ذکر مبارک تم هذا ذکر مبارک علی اور تم وی جو کتاب لدینا علی علی دے حکیم چت علی ګوره د الله او علی د حضرت علی وجت نام وایي په خبره کنه یو نو چې د دې باندې علی سیب ته علی وایي کنه وایي
علي داغن علي رضي الله عنه وعلي عليه السلام شيئا وعلي هو العلي العظيم سورة دغه درجه کنا سورة بقره او آیت کرسی درجه کنا علي الحكيم وهكذا دا علي الله تاسو علي سے تعالی وی وای دا الله دې تاسو تعالی وای فما هو جواب کوي کله کله په کدا چې روحي کوي کنه وی مولانا مو خلق ابو الاعلى وی ابو الاعلى اعلى خدای نوم دی وزیر اعلى چې وزیر اعلى شنو وزیر خدای شنو وزیر اعلى دا اعلى صاحب دی دا اعلى کفرندا خدای دی وما هو جواب کوي دا دې وطن کې سناشنا ولې مليان دي وی اعلى بدی کوي دا الفاظ مشترک دي او بعض الفاظ خاصه پیغمبر خدا ته الله رحیم ویل دی او بالکل رحیم او ایمانات رحماء او بينهم ورته رحماء ټول رحیمان ولې شرفاء او شریف او دا څنګه الفاظ مشترکه دي الله علیم دی او تم علیم الله علیم دی او تم علیم دا څه ویل شي دا پکې یا دوا بعض الفاظ الله مخدي له لفظ الله شو الفاظ صيغه مبالغه شو صيغه الرحمن شو بعض مشترک لفظ دي دوه مستعمل دي هر ځای په خپل الله پکې اصل یا دوا ایمان کې ذکوا قرآن ته حکمت بالغه فما تريد ذو حکمت په مؤثر حکیمت او ذکر حکیم حکمت دانای کو مهیمن او څوکیدار مصدقا لما عليه والمهيمن كتاب ومهيمن عليه وحبلا وانسوا بحبل الله وصراط مستقيم وانها صراط مستقيم وقيما لتنذر قولا وحسنا انه لقول فصل ونبأ عظيم عما يتساءلون عن النبي احد الحديث وتمويل مساني ورتهم متشابه الله نزل احد الحديث كتابا متشابها ومسانيا تنزيل توينه لتنزيل رب العالمين روح ورتهم اوحينا اليك روح من امرنا ووحيا انما انذركم بالوحي وعربي القران العربي وبصائر هذا بصائر بيان هذا بيان وعلما من بعد ما جاءكم علم وحقا ان هذا الرسول حق وهذه من هذا القران الذي نزل وعجبا القران عجبا تذكرتم وتذكرتم ورزقا صدقا والذي جاء بصدق وعدل وتمكن وقدر صدقهم عند الله وامر ذلك امر الله ومناديا ينادي بالايمان منادي وتمكن ونبشر وبشرى هدى وبشرى مريض بالقران مريض زبور تقدمت الزبور بشير ونذير كتاب آيات القران النبي لكم يعلمون بشير ونذير عزيز وإذن كتاب عزيز بلا هذا بلغ الناس قصص احسن القصص سلون دمنا لي بيوات كي صحابين مكرمة مرفوعين مطهرة قرآن صحاب وي مكرمة ورتوي مرفوعة ورتوي مطهرين ناشي كتاب ورتوي كتب جمع تويل شيء دكي أقسام ده علوم اسمها قسم حكايات لا أبلغ ويكون موصل والكتاب بقسم وبين صيغة الفاعل أبان يبين أزحق الوالد كاركون قرآن فاختلف فيه سوق یو جماعت وې دا لفظ اصل کې قرآن دی قرآن نه دی قرآن امام شافعي دا قرآن نه دی قرآن فقال جماعت اسمه عالم غير مشتق خاص بكلام الله غير محمود وفي قال ابن كثير ومروي الشافعي وهي بيقول الخطيب غير عنه انه كان يهود قراءة ولا يهم القرآن قرآن تبينه لا قرآن بين القرآن نقول القرآن اسم أو محمود أو ده كيرتنا محفوظ لكن نم ده كتاب الله كتاب ويوقم دا قرآن ده خو دا قرآن ده دا قرآن ده قرآن ده قرآن دي في وصفات نيو سورة تبلسون قرآن مشتق ده دا قرآن قرآن في وصفات توي ده كشي آياتون ده بالتصديق أو دي خلص كده وي دا قرآن ده کوم وخت چې قرآن مستعمل شي حمزه پټ شوی دا هم پکې یو خبره دې باندې د عباس کلام ورته وایي کلام ته وایي کلام وایي د کلام د کلم تاثیر ته وایي دې تاثیر ته په انسان دا څه پیدا چې په خاله نور ته وایي دغه په باندې د حلال او حرام پټي خبرې معلومه یدرک به غوامض الحلال والحرام نه پیغمبر خدا نور دی او نور دی دا یو بحث دی نور دی که بشر موږ نور هم دی بشر خو ځکه دی بشر د بشر پوسټه کې خپل امور هم بچی هم ودی هم انور هم دی
ځکه چې د هغه په وجه باندې تیارې د کفر او د جهاد پلان کته دې رڼا د رڼا ده د څه کومه ښکاره خبره ده چې بني آدم پلار وو انما انا بشر من لا پک یاد وا سیدا پکې د غب شپ په دا یاد وا پیغمبر خدا ته نو قرآن ته خدا ورته وایي حمل د مصدر مبالغه قابل له قرآن ته وایي دا مطلب دی حفظ باطل فرق دی شفا ورته وایي د امراض قلبیو علاج کوي لکه کفر جهل او کینه د بدنیو هم کوي د موت د فکرو کوي ذکر ورته وایي کبرې کې مواعظ په دې کې شو خلقو اسی ذکر عزت تم وایي و انه لذکر لك عزت استغفر شرف حکمت څه ته وایي وذ كل شيء قانون معتبر من وذ كل شيء ذکر حکمت ده نظر القانون معتبر من وذ كل شيء هر شيء بخبل یا مشتمل دی حکیم ورته ذکر چې آیات محکم في عجيب النظم من اشتاق النظم له بلکې تغییر تدبیر مهمه ده څوکیدار شاهد دی